سړی دا کولی سي چې خپلو بچیانو ته د اختر ټول شیان پوره کړي، لیکن د ده په څنګ کې چې کوم همسایه دی هغه د اختر دپاره څه نه لري، هغه د اختر کالي نه دي کټ کړي، هغه د اختر دپاره چوټې نه دي اخیستې، د هغه غم او فکر له ډېرو کمو انسانانو سره وي. دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی. دی فرمای کان النبی صلی الله علیه وسلم اجود الناس بالخیر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په انسانانو کې تر ټولو سخی انسان چې دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. واجود ما یکون فی شهر رمضان، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې مبارکه میاشته کې بیا ډېره سخا کوله، تر نورو میاشتو به په دغه میاشته کې له انسانانو سره ډېره سخا کوله. نو په دې کې امت ته هم تعلیم دی چې تاسو په څنګ کې چې کوم کسان دي هغه د کالو وس نه لري، هغه د چوټو وس نه لري، هغه د اختر دپاره یو څه هم نه دي تیار کړي، نو د څنګ پر همسایه باندې چې هغه قدرت لري پر هغه باندې دا فرض دی چې باید د خپل همسایه خیال وساتي ورسره، لکه خپل بچي ته چې کوم شیان اخلي نو د څنګه همسایه هم باید دا رقم ته خیال وساتي، د هغه د کالو غم هم باید وخوري، د هغه د چوټو غم وخوري، د هغه د خولي او د لنګوټې غم وخوري. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په دې مبارکه میاشته کې موږ تاسو د خپلو همسایګانو، د خپلو قریبانو او د غریبانو او مسکینانو خیال وساتو. او د الله رسول فرمایي چې کوم کس و یو مسلمان ته د یو روزه مات بندوبست برابر کړي، الله تعالی و هغه ته 3 انعام ورکوي. یو خدا دی چې الله تعالی د ده مغفرت کوي، او دوهم دا دی چې الله تعالی دی د جهنم له اوره څخه ساتي، د جهنم له اوره څخه و ده ته نجات ورکوي، او دریم دا چې الله تعالی ده ته دومره ثواب ورکوي لکه هغه روزهدار انسان ته چې الله تعالی څومره ثواب ورکوي. او دویم عمل چې په دې مبارکه میاشته کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کثرت سره کوي هغه د قرآن کریم تلاوت دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې په روزه کې به جبرائیل علیه السلام رالی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دته د قرآن کریم تلاوت کوي. او د بخاری شریف په بل حدیث کې راځي له حضرت ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې جبرائیل علیه السلام به په روزه کې رالی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به قرآن کریم وایي. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه له حدیث څخه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حضرت جبرائیل علیه السلام ته قرآن کریم وایو، او د حضرت ابو هریره رضی الله عنه له حدیث څخه معلومیږي چې حضرت جبرائیل علیه السلام به و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرآن کریم وایو.